نو دا ګیره در نخریم او دا پټکي درله په ډیران غورځومه. تا خو مله دې ګیره دې پټکي پسې خندا وکړله. ستا د ګیرې مثال د سپي د لکۍ دی. بل ورځ شکیلې به وایي چې یاره دغه دې چا راته وایي چې یو سیک دی او دغسې دغه خان صاحب پسې ډېر جاړي. نن وي سیک په ګیلمنې پسې هم جاړي. نو خور خو دې نن مړه شوې ده ځکه جاړي که نه. یاره ډېر بې غیرته او بړوا سړی کم از کم چې دا پټکي دې کوز کړی وي که نه. د علماء کرامو دا خلیه دې نه دغه کولې ډېره به ښه وه. زه وایم چې مړه آنلاین در باندې سور شم، خو په د آنلاین سورېدو اپشن په دې موبایل کې نه راځي، په خدای یقین کې. او په مخامخ ته په ګوتو نه راځي چې سم د باندې په ویښه سور شم چې د اړه د باندې تش کړمه. کونه خو داسې مو ورکړې د سترګو کې د خوڅې هم حیا نشته دی. خو کم از کم د کونیتوب کار خو چې دی پټکي سمه کوه که نه. د ښځې خاښتګ دی وغیم بیا ما ته خلک وایي بلاله ته ورپسې ډېر جوور لاړلې. نو دې بړوا ته اوس وګورئ د مولیانو کار دا دی لکه دا د کونې پیدا چې کوي. نشته په دغه ټول دیر کې یو غیرتي سړی یم چې په دله په دې کږه خوله کې زما دا نیغ غڼ ورمنډي چې دا سوپره والا داسې په دغه راوشلی پیره په وړوکوالي خو داسې هم کونه ورکړ ده. خو اوس هم ماته مړویسي ښکاري. دا د ګسې کار تا ډېر کړی دی. بې غیرته بې حیا تا کې شرم هم نشته دی چې تا ګیره پرېښې ده او پټکې دې والې دي او په کنجرو ښځو پسې چې دی سره ته ټوله شپه چې دی لایو ناست دی او هغې درته ووي پیره داسې به د سره وکړو هغسې به د سره وکړو سم یو کنجرې سره لایو ناست وي چې کمنټ مې درته وکړه د کونې پیدا نو بلاک دې کړلمه. که غیرت در کې وي تا به ما سره لږ لایو راشه زه په تا آنلاین سورېږم. ستا دغه ښځه هم چې دی تا ته دا نه وایي چې پیره تا دا کونه ورکول پرېږده که نه هغه هم ستا دې کار ته تاسو یو خیل دې ما ته کوني ښکاري. مړه یوازې ته کوني نه خیل دې کوني دی ځکه داسې د کونیتوب کارونه کوي. که د خیل نه د مضبوط وي که نه قامي مضبوط وي نو کېدی شي چې تا داسې کار نه وی کړی. ستا به لږ شانته کې که مشر کشر دی وی تا خدای شته که دا کار کړی وي. خو ته د قامي کوني ما ته ښکاري په قوم کوني خیلي. د بې غیرت او د بې حیا بچی دا پټکي کم از کم کوز که دا د علماء کرامو او دا د انبیاو سنت دي. دا ګیره او دا پټکي دا وغورځوه د چا فیلډ ته روځه که نه. شولې دغه چې کوم کار دی بس دا دغه کوه بیا دا بیا لرې که. ډېر خلک پوس ماتي چې ستاسو کار دی. دغه خلکو ته زیم چې تاسو هم دا کار کوئ. پوه شولې تاسو هم د دې پیر رنګې بړواګان یې څنګه چې دا پیر بغریشه چې ټول عمر یې د ګسې کار کړی دی کوني څنګه چې دا کوني دغسې سپوټران هم کوني ده چې چا کونه ورکړی هغه دا پیر مجرد پالو کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمن تاسو ته دغه ویډیو په نظر باندې راځي. دا د پیر بغریشه او پیر بغریشه چې د مکر دا اوښ کې توی او د مکر دا جړه کوي دا د چا په غم باندې دا یوې ډمې زنانه دا فحش زنانه چې هغه ګیلمنه ده چا وویشته او دا د دغه شان غلط خلکو په مر باندې دا اوښ کې توی او خفه کېږي. نو زه افسوس کوم چې پیر بغریشه چرته نیکانو په مرګ باندې خو به تا داسې افسوس نه یې کړی. خو عربۍ کې یو مقوله ده وایي الجنس یمیلو الی الجنس. یو جنس چې کوم دی بل جنس ته مایل کېږي. دغه هم فحاش خلکو دغه هم ډمان خلکو ته ورسوم دغه شان یې نو تا هغوی ته مایلې ځکه د هغوی په غم باندې تاله خفګان درځي او پریشانه کېږي. نور هغوی چې کوم دی داسې زندگی تیره کړې ده چې د دغه فتنې ختمېدل چې کوم دی په دې کې بهتري ده. ورنه نور معاشره به چې کوم دی متګنده کي او د داسې ټیک ټاکري د مر نه دي نور ټیک ټاکرانو لا دي نور فحاش خلکو لکه نارینه او زنانه دي عبرت او سبق اخیستل پکار دي. خو بیا هم به دغه خلکو کې چې کوم دی حیا او شرم نشته دی د داسې مر نه چې کوم دی سبق نه اخلي. خو زه د پیر بغریشه د حیران یم د الله بنده لږ دا کمنټونه دی وګوره خلکو د خاندان د هر څه پورې کنځلې او پتا کې شرم او حیا نشته دی. د داسې بې غیرته بې حیا د فحاش خلکو په مرګ باندې ته خفه کېږې او د نیکانو په مرګ باندې چېرته خفه نه شوې. د مکر دا اوښ کې تویې نو ولې تویې د دې په فحاشۍ پسې د دې په هغه ډمتوب پسې په ګډاګانو پسې په هغه ګډ وډو خبرو پسې چې کوم دی ته خفې. نو دا د دې پیر بغریشه اصلیت او حقیقت دی تا تاسو پېژنئ. الجنس یمیلو الی الجنس دغه شان چې کوم دی د دې په شان دي دا و نو هغوی ته دا مایله دی او د هغوی په مرګ باندې ډېر زیات پریشان او خفه دی. الله پاک دې ورسره تا هم واخلي چې ته هم د دې دنیا نه ورک شي. الله رب عزت موږ د نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.